کتونکو د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا دغه بچکانه بیان یو انوکه منطق چې هغه مطالبه کوي چې د کیڼ نه دی چیک پوسټ ختمې کړي، په خپله په کیڼ کې اوسېږي، خیبر پښتونخوا سکیورټي صورتحال بد امني هغه ته په نظر نه راځي. دې بیان ته دا مشر څنګه ګوري؟ د دوی نه به تپوس کوو د وزیر اعلی دغه مطالبې به مونږ کوو که نه دی به کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. لطفا شیرپور صاحب ډېره مننه. مطالبه خو زمونږ د بېسري خلکو کار دی، سوا د الله تعالی نه بله سره نشته. دا خو چیف ایگزیکټیو د کې پي کې بلکې د 25 لاک عوامو مشر دی، کروڑ 25 لاک کې پي کې به د مشر دی. مطالبې خو نه حکم دله پکار دی، مطالبې خو زمونږ د خلکو کار دی چې موږ به د دوی نه مطالبې کوو. چې دوی مطالبه کوي د ګورنمنټ اف پاکستان نه، نو موږ خو مجبور یو، موږ به کوو مطالبې. نو زموږ د مطالبې زیاتې دي او چې دوی په خپله مطالبه کوي نو ګیله به د چا نه کوي. ښه په خپله په کیڼ کې اوسېږي که نه، نو بیا خو پکار چې د کیڼ نه وځي که نه، د کیڼ چیک پوسټ یې ختمې کړي. نو بس زموږ د ملک الله دې پرې رحم وکړي. ټول حالات داسې دي، څوک په چرته تښتي، کوم ځای ته به پناه لي. او زموږ د الله تعالی عمل شي او الله تعالی دې په ټول پاکستان باندې فضل او رحم وکړي او الله تعالی دې دا کومه ناسوب چې زموږ په ملک باندې لکه دا وینو غونډه کې اختر الله تعالی دې موږ له دې نه پناه راکړي. هسې په پښتونخوا کې بد امني ده که نه، او پښتونخوا کې چې کوم دي دغه سکیورټي خدشاتو ته هم نه ګوري، دا دې چې کومې مطالبې کوي. نو بس په کار خو دا دی چې ګورنمنټ په خپل کارونو خپېږي او ځکه چې دې کې د ټول عوام الناسو پیدا ده او د ټول ملک حفاظت کول دي او دا خو زمونږ مشران دي، په کار چې دې باندې کینی او باقاعده یو داسې رول ریګولیشن جوړ کړي چې د ټول پاکستان حفاظت وشي. خو د وزیر اعلی دا بیان بچکانه نه ګڼي چې مطالبه ډېر ښکاري خو ته داسې ځکه چې بس کېدای شي بېوسه وي. نو الله تعالی دې زمونږ په ملک او زمونږ په خلکو په خاص کر کې پي کې باندې خصوصي رحم کار وکړي. کتونکو وزیر اعلی دغه دعوه کوي 4.5 کروڑ عوامو دلته کې وي، زه مو شریک وم، خو دلته کې د بد امني ده، تعزیت هغه نه کوي، جنازو له هغه نه ځي، سکیورټي خدشات دي او اوس مطالبه کوي. نو دونه بېوسه وزیر اعلی چې کوم دی به تاسو ته په نظر نه وي راغلی چې مطالبې د عام عوامو کار دی، د کار نه دی. د دې مشر خبرې تاسو واورېدې، ډېره مننه.